الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن بیا هم د زکات پر موضوع تمکین شو. البته په دې درس کې به د زکات مستحقین تر بحث لاندې ونیسو، یعنی دا چې کومو کسانو ته زکات ورکول جایز دي او کومو کسانو ته زکات ورکول جایز نه دي. ښکاره خبره ده چې الله جل جلاله د شتمنو خلکو په مال کې یو اندازه مال ایښی دی، څو مالدار خلک یې نادارو ته ورکړي، یا په بل عبارت زکات چې الله جل جلاله د شتمنو خلکو په مالونو کې یو خاص اندازه ایښی دی، د دې لپاره یې خپل مستحقین ټاکلی دی، یعنی دا چې هر چاته د دې زکات ورکول جایز نه دی، بلکې خاص خلکو ته به ورکوي. او د دغسې کسانو لپاره یو لړ شرطونه ټاکل سوي دي چې د همدې شرطو څخه عبارت دي. اول، زکات اخیستونکي به د نصاب مالک نه وي. هغه چاته د زکات اخیستل جایز نه دي څوک چې د نصاب مالک وي. دوهم، زکات اخیستونکي به سید نه وي. سید ته زکات ورکول جایز نه دي. دا چې سید څوک دی وروسته به تعریف وکړو. دریم، که زکات اخیستونکي نابالغ وي نو مور او پلار به مالدار نه وي. البته دا شرط یوازې د نابالغ لپاره دی، د بالغ لپاره نه دی. یعنی دا چې که د بالغ مور او پلار شتمن هم وي بیا هم زکات اخیستلی سي که دی خپله مستحق و. څلورم، زکات اخیستونکي به مسلمان وي. کافر ته زکات ورکول روا نه دي. او زکات اخیستونکي به د زکات ورکوونکي د اصولو او فروعو څخه نه وي. دا پنځم شرط دی. انشاء الله تعالی تر نورو لومړی به د اصولي او فروعي قریبانو نمونه یاد کړو، او هم به د هغه قریبانو نمونه یاد کړو کوم چې په اصولو او فروعو کې داخل نه دي، یعنی زکات ورکول جایز وي. هغه قریبان چې زکات ورکول روا دي د دې قریبانو څخه عبارت دي: ورور او خور، سکوي که ناسکوي، یا په بل عبارت مورنی ورور وي که پلارنی وي، او که د مور او پلار دواړو لخوا ورور وي. که مستحق او د ورور سره په ویش جلاو زکات ورکول جایز دي. دوهم، وراره. دریم، وریرا. څلورم، ورینداري ته زکات ورکول. پنځم، ماما. شپږم، د ماما اولادونه. اووم، مامی. اتم، عمه. نهم، اکا. لسم، د اکا زوی. یولسم، خسر او اخشانو ته زکات ورکول، او داسې نور. پورته د مشهورو قریبانو نمونه یاد سوه کوم چې زکات ورکول جایز دي. دوی ته ورته نور قریبان هم سته چې زکات ورکول جایز دي. یعنی دا که پورتنی قریبان مستحقین و زکات ورکول جایز دي. او هغه قریبان چې زکات ورکول نه دي روا هغه دا کسان دي: پلار ته زکات ورکول نه دي روا، نیکه ته، ورنیکه ته، مور ته، د مور مور ته، زوی ته، لور ته، لمسی او لمسی ته، دې کسان ته زکات نه دی روا. دا په اصول او فروع کې داخل دي. سوال: آیا خپلې میرمنې ته هم زکات ورکول جایز دي ځکه هغه په اصول او فروع کې نه ده؟ جواب: خپلې میرمنې ته زکات ورکول جایز نه دي ځکه د دوی ګټې سره شریکې دي. همدا ډول که یوه ښځه شتمنه وه خاوند یې غریب و، په دغه صورت کې د ښځې خاوند ته زکات ورکول نه دی جایز. سوال: په زکات کې د مال ورکولو حکم څه دی؟ یعنی دا چې څه ډول مال به په زکات کې ورکوي؟ دا مسله مخکې هم یو اندازه تیره سوې ده، خو بیا هم د لږ وضاحت په موخه
کوم مال چې زکات باندې لازم سوی دی زکات ورکوونکی کولی سي چې په زکات کې هغه مال ورکړي کوم چې زکات پرې واجب سوی دی او هم کولی سي چې قیمت یې ورکړي. البته قیمت د هغه وخت معتبر دی کوم چې زکات ورکول کیږي، یعنی دا چې پر دغه محال کې قیمت پورته و او که کښته و بس همدا قیمت حسابل کیږي. مثلا که یو شی په 100 رانیولی و اوس په 10 حسابل خرڅېدی 10 معتبر دی، او یو شی په 10 رانیولی اوس په 100 معتبر دی. سوال: مالدار اولاد لرونکو ته زکات ورکول جایز دي؟ که یوه ښځه جواب: که یوه ښځه یا نارینه مالدار اولادونه ولري، اولادونه یې یا خو پیسې نه ورکوي او یا دومره پیسې ورکوي چې بسنه نه پکېږي، خپله هم پیسې نه لري، داسې چاته زکات ورکول جایز دی. یعنی دا چې اولادونه یې مالدار دي خو دی مسکین دی. که چیرې یو کس مسکین وي، میرمن یې د نصاب مالک وي، د میرمنې په نصاب سره خاوند شتمن نه ګرځي، زکات اخیستلی سي. همدا ډول که د شتمن کس ښځه مسکینه وه، یعنی د زکات مستحقه وه او خاوند یې د نفقې پرته نورې پیسې نه ورکولې، زکات ورکول جایز دی. سوال: آیا مسافر ته زکات ورکول جایز دی؟ جواب: که مسافر په سفر کې د نصاب سره برابر مال یا نقدي پیسې ونه لري، زکات ورکول جایز دی. همدا ډول که مسافر په کور کې پیسې ولري مګر په سفر کې ورسره نه وي او د کور څخه په عاجل ډول پیسې ورته رسېدلی نسي، داسې څوک هم نه و چې قرض ځینې واخلي، نو داسې مسافر ته زکات ورکول جایز دی. سوال: آیا د سید میرمنې ته زکات ورکول جایز دی او که یا؟ جواب: که د سید ښځه د زکات مستحقه وه، خپله سیده نه وه، نو زکات ورکول جایز دی. داسې هم کولی سي چې دغه ښځه زکات قبض کړي او بیا دغه پیسې وخپلو سیدانو اولادونو او سید خاوند ته ورکړي. سوال: پوروړي ته زکات ورکول جایز دی که یا؟ جواب: که چیرې د یو شتمن کس پر چا باندې قرض باندې وي او پوروړی یې مسکین وي، شتمن کس د زکات پیسې قرضدار ته ورکړي، بیرته یې په پور کې ځینې واخلي، جایز کار دی، بلکې ښه کار دی، ځکه د یوه اړخه به زکات ادا سوی وي او د بله اړخه به پور ادا سوی وي. خو دا خبره لازمي ده چې د زکات قبض لازمي دی، یعنی دا چې په داسې طریقه زکات نسی کیږي چې شتمن کس و قرضدار ته ووایي چې زما پور په زکات کې قبول کړ، بلکې لومړی به شتمن کس ته زکات پیسې ورکوي، کله چې هغه قبض کړي وروسته به د خپل قرض طلب ځینې کوي. که یې په رضا قرض نه ورکاوه، په زور یې هم ځینې اخیستلی سي. سوال: سیدان کوم خلق دي چې زکات ورکول جایز نه دي؟ جواب: په عامه اصطلاح سیدان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولادونو ته ویل کیږي. اصلا سیدان د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته ویل کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ د لاندنیو کورنیو څخه عبارت. اول د حضرت علی رضی الله عنه اولادونه. دوم د حضرت عقیل رضی الله عنه اولادونه. دریم د حضرت عباس رضی الله عنه اولادونه. څلورم د حضرت جعفر رضی الله عنه اولادونه. پنځم د حضرت حارث بن عبدالمطلب اولادونه. هر څوک چې د پورتنیو کورنیو سره اړه لري، یعنی دا چې په نسب په لحاظ دوی ته زکات ورکول د ظاهر روایت مطابق جائز نه دي.
سوال: په عام المنفعه شیانو کې د زکات پیسې مصرفول دا جائز دي او کیا؟ جواب: په عام المنفعه شیانو کې د زکات د پیسو مصرفول جائز نه دي، یعنی هغه شیان چې د چا په شخصي ملکیت پورې اړه نه لري، لکه مسجد، څا، پل جوړول، برمکشل، د مړي تکفین، تجهیز، روغتون، مدرسه او داسې نور. ځکه د زکات په ورکړه کې دا شی شرط دی چې د دغه مال به څوک د عوض مالک ګرځول کیږي، او دغه شیان چې نمونه یاد سوه د چا ملکیت نه دي بلکې وقفي شیان دي، څوک مالک وګرځول سي. البته دا چې یو څوک د تملیک حیله جوړه کړي، یعنی دا چې د یوه کلي د مسجد سخت ضرورت وي، یا د یوې مدرسې سخت ضرورت وي، او یا هم یو کلی د څښلو لپاره برمه نه لري، په دغه صورتونو او یا دې ته ورته په نورو صورتونو کې د زکات پیسې موجودې وي، نورې پیسې موجودې نه وي، کولی سي چې حیله جوړه کړي، او دا حیله جایز ده. هغه دا چې پیسې یو کس ته ورکړي، هغه یې قبض کړي، هغه یې بیا په خپله خوښه په مسجد یا هم برمه کې استعمال کړي. د لا روښانتیا لپاره ویلی شو یو کس د زکات پیسې لري او د مدرسې سخته اړتیا ده، نو یو عالم ته دغه د زکات پیسې په وکالت ورکړي. هغه عالم د اجازې مطابق یا یې خپله قبض کړي او یا یې هم په بل چا باندې قبض کړي. وروسته مدرسه په دغه پیسو باندې جوړه کړي، او یا داسې چې څوک وفات سوی دی، قریبان یې سخت غریبان دي، د تکفین او تجهیز لپاره څه پیسې نه لري. یو شتمن کس د زکات پیسې د مړي قریبانو ته ورکړي، هغه یې قبض کړي، بیا یې د مړي د تکفین او تجهیز په مصارفو کې استعمال کړي، او که دا کار ونه کړي بلکې شتمن کس د قبض پرته د مړي په تکفین او تجهیز کې د زکات پیسې استعمال کړي، زکات یې نه صحیح کېږي. سوال: آیا امام ته زکات ورکول جائز دي او کیا؟ جواب: که د مسجد امام مستحق وي، یعنی د نصاب څښتن نه وي، زکات ورکول جائز دي، بلکې پکار دا ده چې علماو ته حق اولیت ورکړي، څو د دین خدمت په فارغ زړه باندې جاری وساتي. سوال: امام ته په میاشتني معاش کې زکات ورکول جائز دي؟ جواب: که کوم امام په مسجد کې په میاشتني معاش باندې امامت کاوه، دغه امام ته په معاش کې د زکات مال ورکول جائز نه دي، او که د معاش ترڅنګ د امام د غربت په وجه باندې خپلې د زکات پیسې ورکول جائز دي. خپل معاش ورکوي، خو د زکات په معاش کې نه، دغه معاش ترڅنګ د غربت په وجه ورکړي جائز دي. سوال: امام ته د امامت په بدله کې عشر یا زکات ورکول جائز دي؟ جواب: که څه هم امام ته د امامت په بدله کې ټاکلی معاش ورکول خو جائز دي، خو په ځینو سیمو کې داسې دود دی چې د امام لپاره ټاکلی معاش نه وي، بلکې امام خلکو ته لمونځونه ورکوي، او د محلې خلک امام ته خپل زکاتونه او یا هم عشر ورکوي. په دې صورت کې نو که چیرې په رښتیا دا خلک دا نیت کوي چې موږ د الله دپاره زکات ورکوو، که دغه امام لمونځ راکړي که یې رانه کړي، یو کال د امامت وخت چې 6 میاشتې لمونځونه رانه کړي، هم موږ خپل زکات ورکوو. او امام په رښتیا د خدای دپاره لمونځونه ورکوي، او دا عینیت دی چې یاره که دې خلکو یې ورکړي زکات رانه کړه، هم به زه لمونځونه ورکوم. دا صورت خو جایز دی. او که چیرې داسې چې خلک وایي که ته لمونځونه رانه کړه موږ زکات نه ورکوو، او یا دی وایي که دی زکات رانه کړي زه 1 میاشت لمونځونه نه ورکوم، نو بیا د عوض په مقابل کې زکات ورکول نه دی جایز. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه